بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدقت يا رب العالمين. ابراهیم علیه السلام واقعا شروع. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار لپاره دعا وکړه. نو د کافر لپاره او د مشرک لپاره دعا وبند. د دې لپاره یا دعا وکړه د ایمان، یا واغفر لأبي واغفر ایمان ورکړي لأبي پلار ته. عامه معنی خالصه بدل چې بخنه ورکوي. یا دا تر هغه پورې وان چې الله رب العزت قرآن کې فرمایي و ابراهیم علیه السلام به د خپل پلار لپاره دعا وکړه. وما كان استغفار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه. ابراهیم علیه السلام د خپل والد مکرم د والد لپاره دعا وکړه، او چې تر کومې پورې دلته دا پته نه وه چې د والد سره وعده کړې چې زه به تا سره وم، ستا لپاره دعا غواړم تر څو چې الله نه یې منع کړي. فلما تبین له، هر کله چې معلومه شوه ده ته انه عدو الله، چې دا خو دشمن د الله دی، د مانا تبرأ منه، بیا یې د هغه نه د براءت د اعلان وکړه، بیا یې ورته دعا نه ده وکړې. د مشرک لپاره د کافر لپاره دعا وکړل پس د مرګه دا نشته یوه، بلکې په ژوند کې ورته دعا غواړې نو د هغه لپاره به دعا د هدایت غواړې چې خدای پاک ایمان ورته نصیب کړي، الله دې استقامت را نصیب کړي. یوه مسله شوه د ټولو نه اعلی اوچته مرتبه غوره مرتبه هغه چاته میلاوده؟ زمونږ استاد ښکلی محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه چې د خپل تره دپاره دعا وغوښتله نو الله رب العزت ورته قرآن کې فرمایي ما کان لنبي، مناسب نه دی یو پیغمبر دپاره چې دې دعا وغواړي د کافر دپاره، دا مناسب نه دی پیغمبر ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع شي. نو دعا د کافر دپاره چې دی دا نشته د بخښنې، او که پس د مرګه په ژوند کې خو ولې د ایمان سوال کېږي، او که څوک والله د دې مسلې ورته پرده وي قصدن عمدن د کافر دپاره د بخښنې سوال کړي، د الله وډله فیصله چې د هغه لپاره جهنم دی، بیا کفر. واغفر بخښنه وکړه لأبي، نو سوي بخښنه وکړه لأبي پلار زما ته، انه یقینا دا پلار زما کان دی من الضالین د ګمراهانو نه، د مشرکانو نه. ولا تخزني او ما لرا مغمجن کوه یوم په هغه ورځ باندې یبعثون چې راپاسولی به شي خلک، بعث بعد الموت به کي خلک به د قبرونو راپاسولی شي، په هغه ورځ ما مغمجن کوه، ځکه یوم دغه ورځ چې دا داسې ورځ ده لا ينفع، دغه ورځ به وي لا ينفع چې فایده به نه ورکوي مال چاته مال ولا بنون بچیان، بچی به هم چاته پیدا نه ورکوي، مال دولت به پیدا نه ورکوي. الا من اتی الله، مگر هغه څوک چې راته وکړي الله ته، راوړي الله ته بقلب سلیم، هغه زړه سالمه محفوظ عن الشرک، چې زړه چې دی دا د شرک نه پاک راوړي نو دله به چې دی پیدا وي. الا من اتی الله، مگر هغه څوک چې راته وکړي بقلب سلیم، په زړه خالص سره، چاہتے سبوں کے سریا پہ ممکن پہلے پیدا تو کرو کوئی قلب سلیم،
علامه سے وای به قلب سلیم پیدا کا اواله ورول د سوریا باندې د برج د سوریا نه باندې برکې پرواز شاهین د تخیل عجیب و زلزلې ټول خدا باندې چې موږ په بار لرشو مراتب عالیه راته ملوشي اے الله الا من اتى الله اگر هغه څوک چې راوړي راته کوي بقلب سلیم فزړه سره فزړه خالص او سالم سره الله وی وازلفت الجنه اے وقربت الجنه کاکا جنت وی دي خلق ترانه ذکر شوی دي دا جنت رانه ذکر شوی دي للمتقین د متقیانو لپاره جواب نو بددا دنیا په اعتبار سره دلته چې والي متقی چې هغه جنت ته دي یا د قیامت پر ځم کوالي وقربت الجنه اے معنا دا وازلفت الجنه نږدې بکری شي د جنت ها او للمتقین متقیانو ته یا بیا بل معنا د دنیا سره وبرزت الجحیم او ظاهر شوی دی جهنم للغاوین چاته دی بغاوت کوونکو ته ګناهګارو ته مجرمانو ته یا ظاهر بشي ښکارا بشي د جهنم د قیامت پر ورځ د ټولو سره لګي وقیل لهم او ویل بشي دا اینما کنتم کوم ځای کې دي د ویل شي د کافرانو ته ویل شي اینما کنتم تعبدون کوم ځای کې دي هغه چې تاسو به بندګي کوله چاته وټی ما تکلیف سبب ته ولې ساده سبب اے ورته ویل شي اینما کنتم کوم ځای کې تاسو کوم دي هغه تعبدون چې تاسو به بندګي کوله تاسو به چې څه د ټیټ پاس کېده څه د بچی ښکته بره کېده څه د چې خپل خدای وي هغه خدای مو کم دی هغه کم دی من دون الله ما سوا د الله نه په مقابله د الله کې د الله نه ما سوا الله واحد لا شریک ذات دی او موجود دی هل ينصرونکم آیا تاسو چې چاته خدایان به هغه تاسو امداد کولی شي هل ينصرونکم آیا تاسو امداد کولی شي او ينتصرون یا بدل بسلی شي یا معنا هل ينصرونکم آیا امداد کولی شي تاسو او ينتصرون یا د امداد مطالبه کولی شي د ځان لپاره دا کولی شي فَكُبْكِبُوا فِيهَا الټا واچول شي په دې جهنم کې هم دا معبودین والغاوون او دا گمراهان ګناهګار الله رب العزت فرمایي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت په ورځ باندې دیو په دې مخونو باندې ګرځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخونو بګرځیدل کولی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کوم رب چې په خو کې دا طاقت چولې چې ته بګرځیدل کې دا رب دا طاقت په مخ کې مچول شي چې ته په دې باندې ګرځي او الټا به بیا تر دې چې جهنم ته ورسیږي فرشتي به دې کور کې او په مخ به جهنم ته گزار شي دا اشاره ده دې خبره ده چې دا عقل ولا خدای ورکړي زړه ولا خدای ورکړي دا عقل زړه د دې الټا استعمال کو غلط استعمال کو نتیجه درته الټا ملاوي او الټا درشي جهنم الله کو ساتي فقوبو کی بو الله وي بس پړو مخې بواچول شي بیا په دې جهنم کې هم دوی دا څوک دا معبودین دي والغاوون او دا سرکشا یا داسې وایي هم دغه خلک والغاوون او نور سرکشا وجنود ابلیس او اتباع د شیطان وجنود ابلیس او بوج د شیطان ملخکر د شیطان اجمعون ټول دا ټول لخکر به ورسره جهنم ته واجب شیطان دو ساتي قالو دا جهنميان به و چې جهنم ته واجب شي قالو وای بدی وهم فيها او حالات چې دی په جهنم کې وي دی په جهنم کې وي او دی به وي يختصمون دا یو بل سره به جګړه کوي جګړه به بس خبرې د عابد او د معبود په جګړه چې دا چا عبادت شوی دا هغه سره به جګړه چې چا عبادت کړي دا یو بل سره به لګیایي وېګه کا بل ځای کې براشي یو مخکې تیر شوی دا چا چې عبادت کړي دې ورته وایي چې موږ تاسو عبادت کړو نن
نن څوکې کنه شیطان لبراشي چې دا مونږ تا ګمراه کړو شیطان به ورته وایي چې نه خبره داسې نه ده ما خو درله صرف دعوت درکړو ما درله صرف دعوت درکړو تاسو چې دې ما در باندې زور زبردستي نه وکړې ما خو درله دعوت درکړو ستاسو خوښه وه تاسو دغه دعوت چې دا قبول کړ چې دعوت هم قبول کړو خدای درله زړه درکړو سترګې درکړو پیغمبر راغلی تا د هغه نه کړو زما دعوت دې قبول کړو دا استاد دې زما غلطي نه ده هغه ورته راځي ای فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما ملامت ما ملامت لوموا انفسکم خپل ځانونه ملامت کې ما پسې ولې راتلی ما په زوره خو نه وې راوستې خپل ځانونه ملامت کې راځئ چې په یو ځای په جهنم کې سود وچلې مو اخلئ ټول به په یو ځای سود الله مو وساتي نو دوی به په دغه جهنم کې جګړې کوي یو بل سره تالله څه وایي قسم دې په الله باندې قسم دې په الله باندې ان كنا چې یقینا موږ لفي ضلال مبين په ګمراهۍ ظاهره کې وایي موږ په ګمراهۍ ظاهره کې په دنیا کې قسمونه وکړي خو دغه قسمونه کار نه ورکوي په دنیا کې چې معمولي عمل کړی وي ایمان یې راوړی دغه به کار ورکو جهنم کې اوس چغې وایي قسمونه خوري خو دغه قسمونه اوس کار نه ورکوي صحیح شو پوښې به دې ښه اذ نسویکم قسمونه به په څه خوري دوی به الله قسم خوري چې یقینا موږ په ګمراهۍ ښکاره کړي اذ نسویکم خپلو معبودانو ته وایي جګړه به یې کنه ځکه چې موږ تاسو برابر کړو برب العالمین د رب د عالم سره د خدای او ستاسو درجه مې یو شان کړې وه د لات او منات او عزا درجه مې یو شان کړې وه د خدای سره د بودانو د مجسمو د هغې درجه د خدای سره یو شان کړې وه د دنیا د مخلوقاتو درجه مو په تا به شي او په خدای به شي تا د مخلوقو د خدای درجه سره برابر کړې وه اس په هغه وخت یا تعلیت واخله علت واخله اس ځکه نسویکم چې برابر کړی وې تاسو برب العالمین د رب د عالم سره وما اضلنا او موږ لره نو ګمراه کړی الا المجرمون مگر مجرمانو مشرانو د موږ د مشران چې د مجرمانو یا چې موږ چا پسې تک کوو هغه مجرمانو موږ هغې ګمراه کړي موږ پخپله نه یو ګمراه شوي فما لنا نو بیا به څه وایي بس نشته دی زموږ دپاره فما لنا بس نشته دی زموږ دپاره نتیجه به دا راوځي من شافعین څوک سفارشي بس هسې ملک د خدای عبادت هم نه دی کړی خدای ته خدای نه دی ویلي الله هم ورته نه دی ویلي د الله وحدانیت هم نه دی ویلي د الله وحدانیت هم منلي نه دی نو فما لنا من شافعین زموږ دپاره څوک سفارشي نشتا ولا صدیق حمیم او زموږ دپاره څوک جګري دوست هم نشتا زموږ دپاره مهربانه ملګری هم نشتا ولا صدیق حمیم او زموږ دپاره قلبي دوست هم نشتا د جهنم په دغه سخته کې به وایي چې زموږ دپاره مهربانه دوست نشته خو د دې په مقابله کې چې نیکان خلک وي نو حدیث شریف کې راځي د بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د څه کسانو به د جنت فیصله وشي چې جنت ته ځي نو یو بل ته چې داسې ووایي هلکه دانګي کس خو به مونږ سره په جمع کې مونځ کوو په سر کې به راسره وو هغه خو نشته بل کس به ووایي چې هلکه دانګي به مونږ سره روژه نیسله هغه خو نشته نو خدای پاک ته به په یو ځای سوال وکړي چې خدایه زموږ یو ملګرو مونږ سره به یې مونځ کوو هغه نشته زموږ یو ملګرو مونږ سره به یې روژه نیسله الله به ورته وایي چې هغه باندې خو د جهنم فیصله شوې د جهنم فیصله شوې دا خو جهنم کې وګوره ایمان دومره طاقت ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورته چې موږ ځان له جنت ته نه ځو هغه زموږ ملګري موږ ځان له جنت ته نه ځو الله رب العزت به ورته وایي چې ځئ جهنم ته ورشئ دا جهنم ستاسو دپاره جهنم نه دی دا ستاسو دپاره نه دی دا هلته نه یې روباسئ او جنت ته یې ځان سره بوځئ هلته ګور د نیکانو ملګرتیا به پیدا ورکړي حالانکه ولې د به ایمان نه وړي هغه کس به ایمان والی او که دغه کس د ابراهیم علیه السلام لوی شخصیت دی
من دا آیه په پیغمبرانو کې دویمه نمبر مرتبه چاته ملو ده وایي ابراهیم علیه السلام ته دا قاعده مسله ده ودرنه خاطب په توجه ساتي خبره ده نو ابراهیم علیه السلام په الله ته سوال وکړي چې خدای ما خو ته سوال کړو چې دا اومده خبره ولا تخزني یوم یبعثون چې کله خلک راپاسې نو ما مشر مې لګوه ما غمجن کوه ما الله رب العزت ورته وایي سوی وایي پلار زما چې دی جهنم کې دا د ټول نه لوی غم دی الله رب العزت ورته وایي په کافر باندې جنت حرام کافر باندې جنت حرام دی یا حدیثو کې راځي وایي الله رب العزت ورته وایي چې لاندې وګوره چې لاندې وګوري نو هغه خو سره به پلار ورته په شکل د لړم ښکاره شي د لړم په شکل باندې وشي او د خپونه به راښکلي شي جهنم ته به ګذار شي او په خټو کې به چې دی لړلي وي یعنې په هغې کې باخته وي او چې کله دا سم وي چې دی وویني نو په مخ باندې به دوړ او درد او دا ګرد او غبار وي داسې خورې مورې چې لکه څنګه انسان هغه مخ کوم چې راځي چې مخونه به بعضې سپین وي او بعضې مخونه به تور وي وغیره دا کیسه نه کوي ابراهیم علیه السلام به د پلار لپاره سوال وکړي خو هلته ایمان یې پلار سره نشته نو هغه سوال به چې دی پیدا ورته کړي دلته هغه سره ایمان شته اگر چې کمزوري کس دی خو چې ورته څوک سوال کوي دا د پیغمبر د خپلو خاورو ته هم نه رسي خو د ده سوال به د هغه لپاره پیدا وکړي الله د ایمان باندې استقامت را نصیب کړي او بل الله دې زموږ صحبت ته سم خلکو سره راولي ولا صديق حميم دا جهنميان به وي چې زموږ دپاره خو څوک جګري دوست هم نشته مهربانه ملګري هم زموږ نشته فلو ان لنا نو اوس به دماغ ټکانو له راشي فلو ان لنا نو بس که چېرته دوباره وي زموږ دپاره کرتن تګو فنکونه نو شوبه منګه من المؤمنین د مؤمنانو نه موږ مسلمانان شو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نشانې دي وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دې چې ایمان راوړي وان ربک او یقینا رب ستا لهو العزیز دا اله او معبود دا غالب دی الرحیم مهربان دی الله دې رب رحم واغفر لأبي بخنوكا پلار زماتا ایمان ورکڑی پلار زماتا انہو یقیناً دا پلار زما کاندی من الضالین دا مشرکانونا ولا تخزنی ومغمجن کومالنا یوم باغ ورز باندی یبعثون چرا پاس اولی بشی خلق یوم باغ ورز باندی لا ینفعو چپن یوم دا ورز دا لا ینفعو چی فائدہ بنور کوي مال الاسمال ولا بنون ولا بچیان الا مگر من هغه څوک الله چې ورګړي وي چې راتګو کې الله رب العزت بقلب سلیم فضل خالص باندې الا مگر من هغه څوک الله چې وروړي الله رب العزت چې راتګو کې الله رب العزت دا الله رب العزت راغی بقلب سلیم بداس سره چې پاک د شرک نه وغزربت الجنة جنة نزدیک شوی دی جنت للمتقین دا متقیان لپاره وبرزت الجحیم او ظاهر شوی دی جهنم للغاوین دا چا لپاره دا نافرمانو لپاره وقیل لهم غاوین بغاوتو لپاره اسلام چې باغیان دي وقیل لهم او ویل بشي دا اینما کنتم کم دی چرته دی هغه ستاسو تعبدون چې تاسو به بندګي کوله معبودین هم کم دي خدایان هم کم دي چې تاسو ورته خدایان دي الله دې شرک نه بچي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه هل ينصرونكم آیا امداد کولی شي تاسو او ينتصرون یا خپل بدل اخیستلی شي او ينتصرون یا مطالبه د امداد کولی شي وَقُبُ كِبُوا بَسْپَڑ مخی بواچولی شکیا پلی جہنم کی هم بی والغاون او نور سرکشا یا هم دا معبودین والغاون او نور سرکشا
وجنود ابلیس او اتباع د شیطان وجنود ابلیس او تابعداران د شیطان لخر د شیطان اجمعون طول قالوا وایبدی وهم فیها او حالات چې دی په جهنم کې یختصمون جګړه کوونکي مخاصمه کوونکي د یو بل سره یتخاصم وتا د یو بل سره جګړه کوونکي الله قسم دی په الله باندې ان كنا یقینا منقول فی ضلال مبین و گمراه ښکارا کی من په ښکارا گمراه کی ظاهر گمراه کی اس زکا نسویکم چې برابر کړی مو تاسو د رب العالمین درب د عالم سره د خدایانو ته وای باطل خدایانو ته موږ څنګه په گمراه او چې تاسو د خدای سره برابر کړی وما ضلنا او موږ نو گمراه کړی موږ لرا الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا اسند نشته زمون د بارا من شافعین سوق سفارشی ولا صدیق حمیم ولا سوق جگری دوست ولا صدیق حمیم ولا سوق مهربان ملګری ولو ان لنا بس کو چرته زمون د بارا وی وګرځي زمون د بارا کرتن تک دوبارہ فنکون نشبہ منگا من المؤمنین دا مومنانونا ان فی ذالک یقینا بدیگی لآیتا عبرت دی نشانے دی وما کان اکثرهم اوندی اکثر دی مؤمنین ایمان راولن کی اللہ نے استقامت پہ ایمان را نصیب کی وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا رَبْ سَادَ هُوَ الْعَزِيزُ دَمَ رَبْ چِنِ دا غالب دی الرحیم او محربان ذات دی اللہ